پرون زما د زوی واده و چې شی و یو وروره زما خپلو زامنو چې کمې ناخرۍ کړي دي که السلام علیکم ملګرو د مفتی منیر شاکر صاحب د زامنو نوې کارنامه واورئ او پخپله د مفتی منیر شاکر صاحب د خولې نه واورئ او ورپسې بیا د یو دیوبندي عالم د خولې نه واورئ د مفتی منیر شاکر صاحب د زامنو کارنامې. دا هغه د مفتی منیر شاکر صاحب هغه زامن دي چې د دین ټیکهداران یې د ځان نه جوړ کړي او ځان ته شیخ الاسلامان د ځان نه جوړ کړي دي او اوس دا راځي او موږ ته دین ښایي. تاسو راځئ د دوی دا کارنامه لګوا وګورئ او که ویډیو خوښه شوه نو لازمي لایک او چینل در سره سبسکرایب کړئ. راځئ د ویډیو طرف ته. تر اوسه پورې به د دوی په ذهن کې د انسانیت فکر کله نه راغلی. ته ورله قسم ورکړه وایي تا د خپلو ګاونډیانو سره تر اوسه پورې څومره تعاون کړی. دا په پیسو باندې نه کېږي، دا د الله مستقل یو حکم دی. تاسو قربانۍ څاروی ذبح کوئ، دا د الله حکم دی. په دې وخت کې په پیسو ورکولو سره دغه نه کېږي. او قرآن مجید صریح حکم فیصله کړې ده، ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة. الله او رسول یو حکم وکړي، بیا د مسلمان دپاره د دې حق نشته دی، اختیار نشته دی چې د هغې خلاف د دې بله فیصله کړي. الله او رسول حکم دا دی په دې ورځ تاسو قربانۍ ذبح کوئ. ډېر راپاسېدو خیر دی چاله پیسې ورکړه، ژوند کې به چاله پیسې نه ورکړي. یو مالک دی، هغې یو سړی ولېږو، پیسې ورته ورکړلې، ته لاړ شه په دې پیسو باندې ته د بازار نه پلانکې سیز راوړه، پلانکې کار وکړه، روټۍ راوړه. دی ولګېدو، د کور صفایي شروع کړه. مالک راغی تپوس ورنه کوي، ته ما حکم کړی و چې لاړ شه د بازار نه روټۍ راوړه، تا هغه راوړې ده. دی ورته مالک زه خو ستا غلام یم، زه خو ستا نوکر یم، تا راته روټۍ ویله خو د روټۍ په ځای زه هسې نه وم ناست، روټۍ مې نه ده راوړې، د هغې په ځای مې کور صفا کړی دی. نو دا د کور صفایي هم ښه کار دی، لیکن مالک به په دې خوشحاله نه شي، خفه به شي، وایي به بېوقوفه تا ته ما حکم څه کړی و، ته څه کې. همدقسې مثال دی د مالک د طرف نه حکم په دې وخت کې فصل لربک وانحر، قرباني وکړئ. د مالک د طرف نه د آقا د طرف نه حکم دی، من وجد ساعتا فلم یضحک. چا چې د قربانۍ وس ولري باوجود یې قرباني ونه کړله زموږ عیدګاه ته دې نږدې نه رسي. او دا چې به خبره ده پیسې چې لګو په دې وخت کې دا قربانۍ چې ته لاړ شه، دا په پوره پاکستان مسلمان ملکونو کې د تاجرانو د یوې میاشتې یو کاروبار روان دی، د هغوی کورونه آباد دي. سبا ته به قصابان راشي، د هغوی به کار روان شي. سبا ته به څرمنې د هغې اخیستونکي خرڅوونکي به راشي، د هغوی به کار روان شي. سبا ته به غوښې راشي. دغسې ډېر خلک به یې په دا محله کې چې هغوی به په ژوند او زندګۍ کې چېرته غوښې نه وي خوړلې، غوښې به ورته میلاو شي. څومره خلکو ته په دې باندې خیر ور ورسېدو، دا ټول خیرونه ستا نه پټ شو، ته صرف د پیسو خیر ته راغلې. دومره عجیبه دور دی. چا درته دا ونه ویله چې په دا 15 لکه روپۍ باندې تا آیفون موبایل اخیستی دی، په 6 لکه روپۍ باندې د دې په ځای که تا د 50,000 روپو موبایل اخیستی وي، په هغې باندې هم کار کوو. هله تا چې د قربانۍ څاروی اخیستی دی، دا پیسې به دې غریب ته ورکړې وې، دې وخت کې تا ته رایادې شوې. د کروړونو په ګاډي کې ګرځېږي، چا ورته دا ونه ویله چې که د دې په ځای باندې تا د 50 لکو روپو ګاډی اخیستی وې، ته هغې کې هم ګرځېدی شولې. یاره دا دومره امریکې ته روان دی، لندن ته روان دی، بل ملکونو ته په زله چکرونو دپاره دنیا عیاشي بدماشۍ باندې پیسې لګوي، چا ته رایادې نه شوې. لیکن د الله حکم چې کله راشي د حج دپاره، یاره دی چې د حج ته ځي دا پیسې غریبانو ته ولې نه ورکوي؟ یاره دی چې دا قرباني کوي دا پیسې غریبانو، نو تا ته په دغه موقع باندې غریب نه در یادېږي، په دې وخت درته غریب در یاد شي. ښکاره خبره ده، خبره د غریب نه ده، خبره د قربانۍ نه ده، خبره د حج نه ده، خبره د پیسو ورکوي، خبره صرف او صرف د الله د حکم سره. د دې شیطان د بچي دشمني د دې وجې وسوسې وراشي. خدای یاد وساتئ، قرباني کول دا په قرآن سره ثابت دي، مشروعیت یې د قرآن نه ثابت دي. او دویم نمبر د احادیثو نه په صراحت سره د قربانۍ مشروعیت ثابت دی. دریم نمبر اجماع د امت هم د تمام ائمه کرامو د مسلمانانو اتفاق دی د قربانۍ په مشروعیت. لہذا اوس د څوک د ځان نه خدای نه جوړوي، نه د ځان نه رسول جوړوي، نعوذ بالله، چې د الله حکم د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو عمل په خپل عقلي فلسفو سره دی منسوخ کولو کوشش کوي. سوشل میډیا دا ور دی قسمه بدلی په سوشل میډیا باندې چلیږي. تاسو په هم کتلی یو کس چلیږي شیخ الاسلام صاحب
په امتحان کې راسب راغلی راسب به د عقل سے بھی تاسو نه پي امتحان کې راسب راغلی زموږ یو ملګری موږ سره په 400 کې سبق ویلی و امتحان کې چې کم دی د وفاق امتحان کې راسب راغلم راسب فیل ته وی ښه فیل ته چې فیم وکم وی راسب راغلم وی کور ته رالم وی ورور مې راته وی چې څنګه چللی وی ما ورته چې راسب راغلی وی ورور خو مې راسب نه پیژندو ای خوشاله چې دا راسب په تلوي پوزیشن باندې اغشتینو وی سم خوشاله کو دال په منډه بازار نه مټیانې روړې وی خلکو ته وی چې زمونږ ورور راسب راغلی دی بیا مې تر اوسه وی چې راسب پیل ته وی نو اوس په سوشل میډیا چلیږي چې به راسب راغلی راسب پیل شوی دی او لا طالب العلم دی او داسې چې کوم دی خطرناک خبره کړې ده ویل 105 حدیث صرف دقه دي چې دا د قرآن سره موافق دي او باقي چې کوم دی حدیث دا د قرآن مخالف دي نبی اسلام احادیث چې کوم دی منکر دي لہذا هر چا پسې باندې روانېږي خزول مولا او زړی تراوي سوشل میډیا مولیان پسې روانېږي خپل مولیان راټینګ کې دا قسمه فتنې چې کوم دی راځي او زمونږ پښتانه ورته ناسي چې کوم دی کوتي ورته ناسي خو دې چې لکه دا خو ډېر کافر مولا دی ډېر جذباتي او غیرتي مولا دی هلکه غیرت خو چې کوم دی ابو جهل کې مو او یې جهنم ته لاړ شم خو د خپل پلار نیکه دین نه پرېږدم ای غیرت خو په ابو جهل کې مو وایي چې کله مړ کېدو ورته ویل وایي زما دا مرۍ لګل اوږده کټ کې چې خلکو ته پته لګي چې ابو جهل ډېر غیرتي او مړ شو خو د خپل پلار نیکه دین یې پرې نه ښودو غیرت پسې باندې دین پسې باندې د پیغمبر حدیثو پسې باندې نو ریب صاحب چې کوم دی شو اسلام په منبر باندې ناست دی او یاره چې کوم دی د حدیث نه منکر دي د تراون انکار کوي د معراج د واقعې نه انکار کوي دا سړي رسولان انکار کوي در چا پسې روانېږي ښه ظلم مولا او زړې تراوي لهذا فتنو دور دی د فساد دور دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اخر وخت کې به خپل ایمان ساتل دونه ګران کار دومره ګران کار لکه یو انسان چې په خپل لاس کې د اورس کروټه ګرځي دا څومره ګران کار دا صاحب ایمان ساتل ګران شي ایمان ساتل ایمان ځان سره وړل دا ګران کار دی لہذا عالمان راټینګ کې دا قاریان راټینګ کې دي سره خپل ناس ته پاسه تعلق برابر کې دي خدمت وکړي